السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دکانداران حضرات متوجه شي. د هغه کسان چې هغه کاروبار کوي هغه ملګري متوجه شي. ډېره اسانه وظیفه ده، اسان عمل دی چې د کوم ملګري دکان وي هغه چې زما دکان نه روانېږي، زه پکې د سهار نه ماښام پورې ناست یم، خو لیکن خوا ته مې ګاګ نه راځي، نو ستړی شوم پرې، نو سیده مو له ارزان ورکومه، قرض ورته هم کومه، خو لیکن ګاګ نه راځي، تښتي رانه ته منډه رانه وهي. یو دا او دویم دا چې خیلم کلی دکانونه ډېر شوي دي، په هر ځای کې دکان دی. نو که خیلم کله کله دا داسې ملګري چې هغه خپل دکان کامیابېدل غواړو، د بل هغه د لاندې راشي، تعویضونه پرې کړي، خیلم ورته کړی. نو خفه کېږم. تاسو په قرآن کې به سورة مریم به راواړوئ، مریم سورة مریم به راواړوئ، دا به ټول ولیکئ ښه ښکلی مزهدار، او د دکان په یو ګوټ کې به اویزان کړي انشاءالله العزیز. ګاګ به درله دومره راځي که نه چې ته به مشکل دی که په کرسۍ باندې کښېنې، دومره به یو ستړی شي. دویم دا چې که په تا باندې چا تعویضونه کړي په د دکان باندې، هغه اثرات به ختم شي. چا پې جادو کړی په دغه دکان باندې چې هغه به دغه یا په هغې دکاندار باندې څه تعویض کړی کوډ یې کړي چې بهي د دکان په مثال کې دا ملګری چې دی د دې زړه تور شو، د دې موږ ته پاتې شي. ډېرې قصې پکې راغلي دي که نه ملګرو. هېڅ پروا مه کوئ، زه موجود یم انشاءالله. ښه صرف زموږ دا پیج فالو کوئ او مخکې ویډیوګانې ګورئ د اخره پورې، نو انشاءالله العزیز تاسو پکې پیدا راسي. صحیح دی جي. نو داسې کار به وکړئ، دغه سورة مریم به راواړئ، وبلیکئ ښه مزهدار بغیر اعرابه. ښه اعراب دې بخیر، اعراب دې پې نه، اعراب پېژنئ، زه به زیر پیش دې پې نه خیر دی، دغه ولیکئ انشاءالله العزیز. دکان کې اویزان کوئ انشاءالله، د الله فضل سره که هر یو کار یې الله به ترقي درکوي.